خو دا که زه تاسو ته ووایم نو دا د تباهۍ یو ډېر زیات لوی سبب چې کوم دی دا زموږ جوړ شي. اوس به تاسو وایي چې هغه څنګه؟ نو هغه داسې چې الفاظ لاشعور کې چې کله جوړیږي او دا چې کله شعور ته راځي نو بیا که تاسو وګورئ دا زموږ د دې خولې نه چې کوم ادا کېږي که نه د دې ژبې نه د دې خولې نه چې بیا کله ادا کېږي نو بیا دې سره سره چونکې د دې ویلو په درمیان کې او د دې چونکې اورېدو په درمیان کې دا کم کس چې دا الفاظ وایي او کم کس چې اوري که نه د دې درمیان کې دا احساس دی او دغه احساس چې څنګه ما تاسو ته وایي که یو انسان یو دوه درې ترخې خبرې وکړي که نه نو د هغې درد چې کوم اوري هغه ته پته لګي چې کوم وایي هغه ته پته نه لګي او وایي چې مړه بس ما خو صرف ووایي او بس ما خو سمه خبره وکړه ما خو څه غلطه خبره نه ده کړې او چې څه مې په زړه نو مې په خوله وکړه نه نو هغه بیا داسې خبره وکړي. خو که تاسو وګورئ چې نو هغه چونکې زړه ته ډېر تکلیف درد چې کوم دی هغه ته میلاو شي په دغه باندې خو کوشش کوئ چونکې دې کې درمیان کې احساس دی نو دغه خبرو ته کور اچوئ. کور نه مطلب زما دا دی چې دا خبرې ښه پهله سوچ کوئ چېرې دا کم الفاظ زه وایم دا کمې خبرې زه کوم نو آیا دا به د بل انسان په زړه باندې صمیم ځي د بل انسان زړه باندې به دا خو تکلیف خو به بل انسان له نه ورکوي. یو نیم کس داسې وي چې هغه ډېر احساسي وي که نه تاسو ورته یو څو خبرې وکړئ هغه ټوله شپه چې په هغې باندې سوچ کوي ټوله ورځ په هغې باندې سوچ کوي که هغه افس کې ناست یا به پرې سوچ کوي که هغه جي کور کې ناست یا به پرې سوچ کوي که هغه یار دوست سره ناست یا به پرې سوچ کوي په دې خبرو به هغه لازمي سوچ کوي. وجه دا ده چې هغه دغه خبرې چې کومې دي په دماغو کې په ماینډ کې کېنولې چې یاره دې ماته دا خبره ماته داسې داسې کړې ده دا خبره داسې شوې ده که نه نو هغه په دې باندې چونکې ډېر زیات سوچ کوي. نو کوشش کوئ چې دغې خبرو ته دغه الفاظو ته دغه تلفظو ته چونکې کور اچوئ. فیسبوک باندې لایو شو بالکل جی فیسبوک باندې موږ دا وخت لایو یو سنو پښتونخوا پیج باندې فیسبوک ته ولاړ شئ جی فیسبوک کې به سر ځای کې ولیکئ سنو پښتونخوا نو زموږ خپرونه یعنی زموږ دا پروګرام چې کوم دی دا تاسو باقاعده لایو کتلی شئ. فیسبوک ته لاړ شئ جی فیسبوک کې سر ځای کې ولیکئ سنو پښتونخوا نو زموږ خپرونه به تاسو لایو راشي او لایو اورېدو سره سره چونکې سنو اف ام 89.496 فریکوینسي باندې تاسو زموږ غږ زموږ اواز چې کوم دی هغه تاسو الریډي اورېدو خو دا وخت موږ د خیره په فیسبوک باندې هم لایو یو نو تاسو موږ اورېدو سره سره لایو کتلی هم شئ جی. پروډوسر صاحب الریډي تاسو په سکرین باندې موضوع شو کړی وي چې کومه موضوع ده چې الفاظ کا جو محتاط है वो आप लोग अल्फाज का मुहतात और मुस्बत इंतखाब ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाता है या ज़िंदगी को खूबसूरती बख्शता है ना دا ژوند ستاسو څنګه ښکلی کوي بیا د دغه ښو الفاظو چناو چې کوم دی دا ستاسو ژوند کې خوشحالیانې سکون چې کوم دی هغه څنګه راولي. ما په ریډیو باندې یو خبر وکړه چې دې ژبه کې اډوکې نشته دی خو دا ستاسو زړه چې کوم دی ماتوي یې هم او زړه چې کوم دی را جوړوي یې هم چې څنګه ما خبر وکړه چې درد یو ټکي دی نو همدرد هم یو ټکي دی که راحت یو ټکي دی نو دهشت او وحشت هم یو ټکي دی. نو کوشش کوئ چې دغه چاله خوشحالي نشي ورکولی نو چاله غم د چا درد تکلیف هم تاسو مه جوړیږئ چاته پرابلمز هم تاسو مه کریټ کوئ. او بیا چونکې په ریډیو باندې خو ما کافي زیاتې خبرې وکړې خو تاسو سره به دلته کې هم یو خبره خامخا شاملوم او هغه داسې دی چې یو کهاني ده او کهاني داسې دی چونکې ډېره زیاته مشهوره کهاني ده ډېرو خلکو به اورېدلي هم وي او یو بادشاه و نو بادشاه خپل دربار کې ناست و وی چېرې مال چې کوم دی نو یو داسې ستاره شناس راولې چې هغه ما د خپل د فیوچر خپل د مستقبل احوال ووایي که نه او پخوا به داسې و چې هغه پریډکشن به یې کولو چې فیوچر به څنګه فیوچر نه هغه د لاس نه یا نجومي به و که نه نو چې اوس د باچا له یو ستاره شناس راوستی دی هغه ورته ویلي دي چې باچا سلامت او هغه چې کتلی دی نو هغه خپل هغه وایي که نه نجومي خپل ځایچه چې کومه ده هغه جوړه کړه او هغه وکتل چې باچا سلامت ته به چې کوم دی نو یو ډیر زیات بد خبر دی نو باچا ودی چې بد خبر د سره ته ما ته وایي چې کیا بری خبر ہے کنه نو یی بد خبر داري چې ستا عزیز او وقار چې کوم دي ستا مشران چې کوم دي ستا کشران دي بستاره دستا چې کوم دا چې کوم عزیزان دي تا د ډیر زیات ګران دي بستا نه پیلمري یعنی دي بستا په مخامخ مري دي بستا مخې تمري کنه نو باچا له بده باندې ډیر زیات غوسه ورله باچا له به حد زیات غوسه ورله باچا بیچاره خپل کسانو ته आवाज وکړي چې کم سپایان وغه سره هغه ته وی چې اسکو جو ہے نا بند کر دو اور دې چې کم دینو گیر کې گرفتار کې نو چې دې گرفتار کو کله نو بیا بادشاہ دوباره چې کم دی आवाज وکړو چې یو بل ستاره شناس دراشي او ما ته خپل د فیوچر د مستقبل احوال چې کوم دی هغه بیان کړي چې زما مستقبل زما فیوچر چې کوم دی هغه څنګه دی نو په دې کې یو بل انسان جی بل کس راغی ولا او چې بل کس راغی نو هغه ورته وی چې باچا سلامت او هغه هم دغه شان د نجومي چې کومه ځایچه چې کومه د خپل جوړه کړه هغه دی چې باچا سلامت تاسو به چې کوم دی آپ ایک طویل عمر جو ہے نا وہ پائیں گے تاسو به ډیر زیات لوی عمر وي تاسو عمر به زیات وي نو باچا چې کوم دی نو په دې باندې ډیر زیات خوشاله شو ځکه چې هغه ورته دا وایي چې ستا عمر به زیات وي دا خبره چونکې سیم وه د دواړو
خو دا چې چینجز پکې لږ وو د الفاظو چینجز پکې وو د تلفظ چینجز پکې وو نو باچا چې کوم دی نو باچا ورته چې دله اوس هغه ته وایي چې لکه ته ماته ووایه نجومي ته چې ته څه غواړې زه تاله در کومه چې سم غواړې ته بس صرف ووایه ځکه چې دا ستا له زه انعام په طور در کوم نو هغه ورته وایي چې باچا سلامت زه سم نه غواړم خو زما چې دا کوم کس پیله تاسو را کوم ستاره شناس چې تاسو کوم پیله ګیر کړی دی نو دی دوباره چې کوم دی رها کې نو باچا ورته وایي چې دا ولې نو ورته وایي چې دا تاسو کوم کس ګیر کو دا زما استاد دی او زه د شاګرد پاتې شوی یم ما د ده نه زده کړه کړې ده خو زمونږ او زما او د الفاظ چې کوم دي هغې کې صرف بدلوالی نور زما او د خبره بالکل سیم وه زما او د خبره بالکل صحیح وه خو صرف دغه الفاظ چناو بل شانتې وکړو او ما د الفاظ چناو بل شانتې وکړو نو باچا چې کوم دی دې کې ډېر سوچ کې لاړو نو خبرې مطلب زما دا و او دا کهانی چې ما تاسو ته کوم وکړه دی مطلب دا و چې نن سبا که تاسو وګورئ چې نو د دې صرف الفاظو پورې یعنی الفاظ هغه چې کوم دي نو په بل انداز کې وي چې تاسو به الله تعالی لوی عمر درکوي او دا ورته وي چې دا ټول به ستا مخې ته مري د دې مطلب هم دا چې ستا به عمر زیات وي دا ټول به ستا وړاندې چې کوم دي د دې دنیا نه ځي نو خبره دا ده چې یاره د الفاظو چناو چې کوم دی هغې ډېر زیات خیال کوئ اکثر داسې وي چې مونږ مشرانو سره ناست یو داسې الفاظ ووایو داسې الفاظ زموږ د خولې نه وځي چې د هغې پې زړه مات شي او هغې له پې خو سم ورشي او بیا موږ د دوه درې ترخې خبرو کې نو موږ وایو دا وګوره ما ته دا ووایي که نه نو اصل کې مونږ چې کوم دي نو سوچ نه وي کړی مونږ الفاظ داسې ووایو چې بیا بعد کې پې خفګان کوو بعد کې پې خپل تندې ټکو نو هغې نه پهله خره چې مونږ سوچ وکړو فکر وکړو په دغه باندې او دغه الفاظ چې کوم دي ښه ووایو نیکسټ کال وګورو چې څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام رابعه هرکلی په خیر راغلی او ستړي مه شو سهار مو په خیر ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې هرکلی وایي چې څوک د کوم ځای نه راسره په لاین ډېره خوشحاله اوسئ صابر بالا ګړی خبرې کوم اها صابر بھائی څنګه یې خوشحاله اوسئ تاسو دعاګانې تاسو څنګه دي الحمدلله جی تاسو دعاګانې دي کمنټس خو تاسو ډېر زیات راځي او جی نو بس کال خو ډېر په ګرانه ملاویږي تاسو پروګرام بس صابر بھائی دا سره چې تاسو په شان ډېر مینوال دي که نه او یقینو کې جی رش په کافي زیات یو زما کوشش دا وي چې ګورې زه ریپټ کې کالز واخلم زما عادت دی چې زه خبرې ګورې زر زر کوم خو کال زم زر علم بس خوشحاله اوسئ हम दुआ देते रहे पर वो दगा समझे रहे एक नुक्ते ने हमें मुहर्रम से मुजरिम कर दिया वाह जी वाह क्या बात है बस خوشحاله شو الفاظ ادایګي داسې پکار ځکه د الفاظ زموږ مداکول دا انسان یا زړه ته کوزيږي یا د انسان نظر نه کوزيږي جی جی نو همیشه د الفاظو چنو داسې پکار چې هغه چاته دغ درد او تکلیف باعث جوړ نه شي زبردست ځکه چې همیشه یادونه د خوسته یادونه هله په ځل باندې پاتې کېدي چې خسته الفاظ سره ادا شي او د هغې ښه یادونه هم پاتې شي چې که هغه انسان د دې دنیا نه لاړم شي که نه نو خلک یې په ښو الفاظو کې یادوي چې یاره پلاني کس خو داسې و د هغه اخلاق خو داسې و هغه به داسې خبره کوله که نه بالکل نو خوږې خبرې کول پکار خبرو اجازه ده کې نه کم نه ده بېشکه جی بېشکه ډېره زیاته مننه جی تhank you so much خوشحاله آباد اوسئ او صابر بھائی را سره په لاین و ډېرې زیاته ښکلې ګټورې خوندورې او ډېرې زبردستې خبرې وکړې ډېره زیاته مننه صابر صاحب خوشحاله اوسئ جی او بیا صابر صاحب چې څنګه خبر وکړو چې انسان د دې دنیا نه چونکې لاړ شي خو د انسان یادونه چې کوم دي هغه پاتې شي انسان ګوري چې دا دنیا چې کومه ده دا فانی دنیا را مونږ دې دنیا کې یو لکه د میلمه په شان دي لکه ټایم دپاره ګیسټ په شان دي لکه ټایم دپاره مونږ په دې دنیا کې یو خو دا دنیا چونکې داسې دنیا را چې دا فانی دنیا را یو نه یو ورځ به دا ختمیږي نو کوشش کوئ چې ستاسو ښه یادونه شاته پاتې شي ځکه چې تاسو کوم تلفظ تاسو کومه خبرې کړې وي نو هغه ستاسو چې کومه دا راتلونکي چې کوم دا نسل دی ستاسو اولاد به وي ستاسو بچي به وي ستاسو نوسا نوسي به وي هغې تاسو به ښه الفاظو کې سبا یادوي چې هغې ته څوک بد ونه وایي چې ستا نیکه خو داسې و ستا نیکه چې کوم دی هغه دا خبرې کړې وي یا ستا پلار چې کوم دی هغه دا خبرې کړې وي که نه نو چې ښه الفاظو کې سبا یاد کړي شي دغه انسان نو دا ډېره زیاته ښه خبره ده بل دا چې دغه ښه الفاظ ښه تلفظ ښه څیزونه چې کوم دي ښه لهجه دا صرف د یو اینکر یا د یو ریډیو براډکاسټر یا دغې نه علاوه چې یو صحافي دپاره دا لهجه بالکل نه ده دا جی ستاسو لپاره هم ده دا که تاسو ګورئ چې عام انسان وي هغه ډېر سکی نه دا د هغه لپاره هم ده دا صرف د یو اینکر یو صحافي لپاره دا ژبه نه ده چې هغه د تلفظ خیال ساتي هغه د لهجې خیال ساتي هغه د الفاظو خیال ساتي هغه د الفاظو چناو ښه کوي بلکې دا زموږ د ټولو لپاره ده چې مونږ د الفاظو چناو ښه وکړو مونږ تلفظ ښه استعمال کړو مونږ خپل خبرې چې کومې دي هغه ښه انداز کې وکړو دا زموږ د ټولو لپاره ده چې مونږ دغه خبرې چې کومې دي ښه انداز کې چې کوم دي کور ورته واچو او دغه خبرې مونږ چې ښه انداز کې وکړو بیا دې سره سره جي اکثر داسې وي چې مونږ ډېرې خبرې داسې وکړو چې هغه چونکې زموږ په زړونو کې نفرتونه واچي او بغض کینې نفرتونه زموږ د یو بل زړونو کې پیدا شي او چې کله دغه نفرتونه زیات شي که نه
نو دغه سره رشتې چې کوم دي هغه په ختمېدو روان شي او رشتې چې کوم دي دغه نفرتونه اصل کې زموږ رشتې چې کوم دي هغه اخري او چې کله دغه رشتې اخري دغه رشتې ختم شي نو بیا موږ ته احساس وشي چې آی هاي 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 دا رشته څومره لازمي وه یا دا رشته څومره ضروري وه زما په ژوند کې څومره اهمیت لرو. کوشش کوئ چې د تلفظ الفاظ استعمال خو کې که چېرته تاسو مجلس کې ناستئ یار دوست سره ناستئ نو څوک داسې مه کوئ چې تاسو څوک د چا په مخ کې وشرموئ یا داسې الفاظ ورته ووایئ چې هغه پې بد ومني یا تاسو ورته دونه غوسه شئ د چا په مخ کې که تاسو چاته غوسه وي ښه الفاظو کې ورته خبر وکړئ جي ښه الفاظو کې هغه تاسو راکور کړئ نو د هغه زړه به تاسو نه من چې کوم دی که نه هغوی زړه به یې غټ شي که نه په هغه الفاظو باندې مهربان الفاظ تاسو استعمال کړئ جي. یو نیکسټ کال به ګورو چې څوک دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې هرکلی وایي چې څوک د کوم ځای نه؟ ډیره مننه جی. رابعه قیوم خوراکي څنګه یې؟ ښه برابر یې؟ خیرونه دي ستاسو دعاګانې چې څوک د کوم ځای نه راسره په لاین د خیره جی زه خټک صاحب خبرې کوم جی. تاسو ښه؟ خیرونه دي خټک صاحب. ویلکم ټو د شو. خټک صاحب څنګه یې؟ ډیره مننه. تاسو څنګه یې؟ خوراکي وخت صحت برابر ده؟ خیرونه دي جی بالکل فټ فاټ. پروګرام اورئ که ګورئ؟ او جی اوس خو مې لږ ونه واورېدل ولیدل جی ما خوند یې راکړو ما ته رابعه قیوم خوراکي صاحب څو خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه جی. زنده باد. خوشحاله اوسئ. څه مصروفیات دي نن د اتوار په ورځ؟ او خوراکي ماشاءالله بس نشته داسې خاص څه خو بس د پرځایو کې لګیا و بوخ کې لګیا و مرضي مې زړولو د بینډیو دپاره. واه جی واه واه. مطلب دا دی چې د باغونو او دغه بوټو موټو سره مو شوق لکه چې زیات دی. ماشاءالله بس باغونه او بوټي موټي خو برابر دي مزه کوي که نه. ډېره د بینډیو ترتیب کې لګیا وو ما ته بینډیو ترتیب وکړو. ښه جي ښه پاڼه مې ورته کوله برځې مې لغونې په برابرولو که نه. خټک صاحب اصل کې دا ډېر زیات خوند کوي که نه دا بوټي موټي چې انسان کوي. تاسو ته پته ده چې د انسان په دماغو باندې لږ بوج وي که نه دباو وي یا هغه مونږ وایو ډپریشن کې انسان وي که نه نو هغه چې کله دغه بوټي موټي دغه ته اوبه موبه اچوي یا دغه بوټي موټي کوي که نه نو هغه دغه مینټل ریلیکسیشن زیات وي دماغ باندې بوج دباو نه وي ډېر. بالکل دغه شون خبره ده که نه ډېر وي سره ډي صحت یې برابر وي خوړو کې مزیدار وي او ګرمۍ نه محفوظ وي که نه د سبزی موضی سره ډېر محفوظ وي ګرمۍ نه که نه. جی جی او دغه سبزیانو ګورې بیا خپل خوند دي او ډېر خوند وي خوراک یې دومره زیات خوند وي او د غوښې مخکې د ګوشت مو سره پسې مقابلې کې راشي نه که نه زبردست صحیح پخه شي او چې صحیح پخه نه شي که هغه هر شوي که هغه ښه خو بهترین ګوشت موش وي که نه هغه د وي نه بدتر بیا فضول شي خوند نه کوي. دا راته ووایي چې څه به ویل غواړې چې د تلفظ الفاظو باره کې نن پروګرام چونکې موضوع دا ده چې الفاظو ښه استعمال. بالکل دغه شان خبره دې ډېره مزیداره ده که سویټ وکړي خوراک د درې خبرې به زه سره په واقع که نه. جی جی زه دا وایم ګوره دا ژبه چې کومه ده که همدې کې خدای پاک 3000 نه زیات صفتونه چولي دي که نه او ډېر بهترین صفتونه چولي دا ان کې نظر سره تعلق نه ساتي. سترګې پټې کا خواږه خواروک پکواتو ته ټیسټ پته لګي دا مې خواږه وخوړو که نه. جی 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 سترګې پټې کا ترخه خواروک پکواتو ته پته لګي دا مې تریخ وخوړو که نه. تریخ مې څه وخوړل او سترګې پټې کا بس کا ته پته لګي دا مې اوبه وڅکي ګلن کې که ته شربت وڅکي سترګې دې پټې وي تا ته پته لګي دا مې شربت وڅکلو دا مې شودې وڅکلې دا مې سول هر قسم خوراک دا کې الله پاک دومره 3000 نه زیات صفتونه چولي دي او بهترین صفتونه یې چولي که نه. جی بېشکه بېشکه. او موږ چې دې باندې لغونې سوچ وکړو سترګو سره نظر نه سوتي او د دومره بهترین صفتونه ټیسټ درته پته درکوي یاره دا شی مې وخوړلو حالان کې سترګې مې پټې وي مې سولیا نظیر مې نه لګېدو دا شی مې وخوړلو دا خو پلنکا شی ده دا ډینګا شی ده تو ته هغې تمیز ژبه درکوي که نه. او زه دا وایم چې موږ کې داسې یو شعور غوندې خدای پیدا کړي او معاشره به بیا ډېره مزیداره وي که نه د ژبې چونه ژبې او تیز هر چی شي لبټرۍ به مو ته پته لګي که نه. جی 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 بېشکه همداسې ده بېشکه جی. او بس دا خبرې به کپي دا ډېرې خبرې خوند نه کوي که نه او د هومره ډاکټر زه نه یم چې خو سنجیده غوندې یوه خبره مې سره په شریک کړه که نه. ډېره زیاته مننه ډېره مننه خټک صاحب خوشحاله اوسئ جی. زنده باد چې تاسو راځئ تل نه سلام د لوی الله په امان. وعلیکم السلام جی ډېره زیاته مننه. تھینک یو سو مچ خټک صاحب را سره په لاین ډېرې زیاتې ښکلې ګټورې خوندورې خبرې وکړې او داسې ده هم جي هسې که تاسو وګورئ که نه پروډیوسر صاحب مونږ چې په
पहला वाड़ू का ना, जब हम बच्चे थे छोटे छोटे का ना, नो उस टाइम हम लोग पौधों के साथ बहुत शौक रखते थे ना, नो दा बूढ़ी बूढ़ी जिगम दीदी सर बजमा काफ़ी ज़्यादा शौक ऐसे कैसे था तखबल पर्सनल खबर हो कम काफ़ी ज़्यादा बजमा शौक हो नो मुंगा चुंके वाड़ू हो दा सीजन हो मुंगे दरासे नो मुंगा वसो कर मुंगा बा बोतल ने चिकम दे सर रावा गसोगी के मम लगा गोंदे खोरा वाचो लगा ना और बे बलाडू जी आगे ना हम खटा टाइप जोड़ा करा वर्के बम वर्कुड़े गोंदे बूढ़ी चिकम दे आगा लगोलो और जो वर्कुड़े गोंदे बूढ़ी पापा के मुंगा लगा ना आगे तब मुंगा दोनों खुशहाली दो बस नवर तब मुमरा विस्तु कमरे तब मुंगा नवर तब और बोतल के मामा अक्सर मुंगा आगा दासे दीवाल माने चिकम बूढ़ी जी के ना नोगा बम पके करला उठीर जात खुन बो यार दागे बखपल मजावा माशुम टूब की चुंगी दगा सीजन ढेर जात खुन कई और बल्ला ची बूढ़ू सरा मीना बूढ़ू सरा मोहब्बत पकार दे और दगा ग्रीनरी रासल के न कोशिश कोई जी यो बूटी खामा खाता सो लगावी बखपल कोर के बखपल बाहर जाए के बखपल चम गावन के और दा बड़ी रजियात खशी जी बिल्कुल सासु कमेंट समरा रवान दी सु कमेंट्स बताओ सर प्रोग्राम के लाजिमी शामिल हो मा और बाबा जी गपशप लेगी अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल साहब जी मुझे कमेंट करी हुई दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वो इसकी नहीं इसकी दौलत की इज्जत होती है। वाह जी वाह 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 गोल्डन वर्ड गटवरा खबर नहीं करे जरा इज्जत चे कम देगा ना दौलत ना तो उसने मेरा भी हिंदुस्तान है दस दौलत इज्जत है और जगह दा दौलत ना लड़ शिकने बे इंसान दा पर कोशिश कोई चीज़ बगैर दौलत तासु खपल इज्जत चे कम देगा जोड़ के पमाशरे की और हर इंसान चे कम देगा तासु पा खाल फाजो की चे कम दे याद की वो ऐसा शख्स जिसके पास इल्म है मगर वो इस पर अमल नहीं करता इसकी मिसाल इस ऐसे नाबीना की तरह है जो चराग तामे खड़ा है और सारी दुनिया इसकी रोशनी से फ़ायदा उठा रही है और वो मगर ख़ुद महरूम है। वाह जी वाह 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 बस बिल्कुल हमदा सीधा हुमा जो इंसान सर इल्म भी ख्वागा मिसालदार चला कसंग यो उड़ुंद इंसान भी होगा वलाडू जी चराग निसले टोलो दुनिया ते फ़ायदा अखली और खपल जी कम दिन होगा तेना फ़ायदा नहीं शेगा से नाइस लुकिंग थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई हैदर अफरीदी जी सलामुना एंड वेलकम बखैर अगले जी ढेर ज़्यादा माना ना वेलकम टू यू टू हैदर भाई थैंक यू सो मच मियाँ इब्राहिम हुई जी मियाँ इब्राहिम यमा द पंजाब सियालकोट न सलामुना मुहतरमा ढेर ज़्यादा माना वालेकुम अस्सलाम हज़रत वली हुई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नज़ीर गुल हुई जी मैडम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ और आपका प्रोग्राम जो है ना बहुत अच्छा है। मैं नज़रगुल जुनूबी वज़ीरिस्तान से हूँ ढेर ज़्यादा माना नज़रगुल से वो थैंक यू सो मच जी खुशालो से मोहम्मद अमीन हुई जी अस्सलामुना मोहम्मद अमीन उल्फतियमा द अफ़गानिस्तान ख्वास प्रोग्राम जी कम देख परवना और ढेर ज़्यादा माना जी थैंक यू सो मच मोहम्मद अमीन से वो शाहनज़ार हुई जी उर्दू में बात करें मैडम साहिबा हमने अच्छा जंग करनी है और बिल्कुल जनाब इसी तरह है चूँकि नन सवादा का मसला चूँकि ज़्यादा रवाना नमा पर वीडियो माने हूँ का फेसबुक माने हूँ शुरू की दा खबर उगला जो कोशिश कवई दा इंडिया और पाकिस्तान चिकम दा कन्फ्लिक्ट रवान दी उबू पाड़ा बांधी यानी उबू बानी चिकम दा मसला रवान दा खपल वतन दा पारा खपल मल्क दा पारा ददी खौर दा पारा स्पेशल दुआगाने होके और ददी खौर दा पारा तासु उधरी गई जी ददी खौर दा पारा तासु उधरी गई खपल रोल पदे के खामा खा प्ले के जी दगे के खपल रोल चिकम दी लाजमी प्ले के अब्दुल वदूद हुई सलामुना मैं कबूल के जी वालेकुम अस्सलाम डी ज़्यादा माना आजमत खान हुई हाय नो हाय जी खैरुन जी टिक टाक सासु दुआगानी जी रियाज अफरीदी जी अस्सलाम वालेकुम राबिया क्यूम कैसी आप ठीक ठाक है खैरियत से है और इस वक्त मैं ईरान में हूँ और प्रोग्राम देख रहा हूँ। वाह जी वाह वाह ईरान में बैठ के नहीं हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो देख रहे हैं थैंक यू सो मच जी और दिन अलावा जी लिहाज खानवी जी लिहाज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी थैंक यू सो मच काशिफ भाई हाय वेलकम राबिया सॉरी फॉर लेट हुआ डेरा ज़्यादा माना जी वालेकुम अस्सलाम खुशहालो से जी और दिन अलावा जी मैसेज रागली हाजी गुल अफरीदी जी अस्सलाम वालेकुम राबिया क्यों बखैर आगले मनना खुशहालो से प्रोग्राम और हमारे खुले और पजरा पूरे मज़ो प्रोग्राम दे पकार दी खलक खपल अल्फाज और ख्याल वसातू और दखपल जबे पर कंट्रोल के वसातू डेरा ज़्यादा मनन जी उस्मान खान अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम डेरा ज़्यादा मनन जी और जानजेब हम सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच जी जानजेब से खुशहालो से जी आबाद से सू कमेंट्स जमा शामिल कर नूरम बाला डेर कमेंट्स रवान दी वक्तन फ़ौक्तन कोशिश जारी जस्ता सू कमेंट्स कम दिया द प्रोग्राम हिस्सा जुड़ा कमा खुदा सुरबयो खबर लाजिमी कोमा अक्सर दावी जो सोशल मीडिया में ता सू करे चूँकि डेर ज़्यादा नन सवा टिकटॉक शो सोशल मीडिया शो टिकटॉक पर राजी फेसबुक पे राजी इंस्टाग्राम पे राजी का ना व्हाट्सएप तक शायद मुख्तलिफ चीज़ों हो टिकटॉक चूँकि देखे देर ज़्यादा पर ट्रेंडिंग के रवान दे और चूँकि कोशिश कवई पर टिकटॉक बानी या पर सोशल मीडिया बानी तासु कम खपल अल्फाज यूज़ कवई नो दागे सोच चुके जी जगह चिदा माशुमान हम नासवी जी और सासु रातलून की नस्ल बा हम दगा अल्फाज वोरी नो आगी बस सोच के या आगी बस विचार
چې زموږ مشران داسې وو کنه هغه د الفاظ وي دا دغه وي نو خامخا جی بیا غلط اثر چې کوم دی هغه خامخا پرې باسي نو کوشش کوئ چې د الفاظو خیال ساتئ او چې چونکې تاسو چاته یو خبره کولم غواړئ په کمنټس کې تاسو چا پوسټ چا کړی وي په فیسبوک باندې یا په ټیک ټاک باندې هغه تاسو باندې چونکې هغه پوسټ ښه نه وي لګېدلی یا تاسو له خوند نه وي درکړی یا تاسو وایي چې دا پوسټ چې کوم دی دا ښه نه دی دا خبره سمه نه ده کړې نو تاسو کوشش وکړئ چې دا نه چې تاسو په جنګ جګړو او تاسو چې کوم دی هغه خبره داسې انداز کې تاسو هغه ته په کمنټ کې ولیکئ چې نور خلک هم په هغه خبره باندې هغه ریډ کړي نو بد پې ومني یا هغه کس چې کوم دی هغه چې کوم دی بد ومني نو کوشش کوئ چې خبرې ته تاسو کور واچوئ او خبره چې کومه تاسو ښکلی انداز کې وکړئ چې هغه پې هم زړه مات نه شي او خبره چې کومه ده اثر هم پرې باسي نو دغه ډېره لازمي خبره ده کوشش کوئ چې نیګیټیو کمنټس او دې نه علاوه چې چا باندې تنقید چې کوم دی هغه نیګیټیو طریقې سره مه کوئ کوشش کوئ همیشه پهله سوچ کوئ او بیا چې کومه ده که نه نو خبره کوئ یو نیکسټ کال به ګورو چې څوک د فیسبوک سیشن کې د کوم دی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام پروګرام کې هرکلی وایي چې څوک د کوم ځای نه الله دې وبخازو ملکند شاه فیصل خبر کوم تاڼې شاه فیصل بھائی فرام ملکند شاه فیصل بھائی څنګه یې ژوند وخت سات ښه روان دی الحمدلله تاسو ښه خیرونه یې جی ستاسو دعاګانې دي ملکند کې موسم څنګه دی موسم خو بس ورځ ګرمه شوې ده شپه ښه دی ګزاره کوي شپه به ښه زبردسته ګزاره کوي که نه الحمدلله شپه ښه ښکلي مزاج دی بهر په ډاګ او ته ناست یم واه جی واه 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 خپلې مزې دي خپلې مزې څه به ویل غواړې جي پروګرام کې دا د مزو ځای دی څنګه مل خو ټول د مزو دی بس څوک څنګه فیل کوي که نه ها بس په انسان باندې ډیپینډ کوي که نه او जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है मौसम तो इंसान के अंदर होता है वाह जी वाह वाह यही तो सारी बात है ना कमाल की बात आपने कही सब ویل غواړي جی نه د پروګرام چونکې دغه موضوع هم د چې د الفاظو چناو ښه طریقې سره کول پکار دی نو وایي د جدي زخم وایي د تورې نه تېری که نه نو د زخم به بیا ټیک شي خو د ستا الفاظ یو انسان ته د خولې نه وتې خبره بیا واپس نه راځي نه راځي خولې له واپس بیا هغه نه راځي هغه په هوا کې بیا وکراو شي که نه خو بیا په دغه نه راځي جی جی خو چې مخامخ انسان باندې ستا الفاظ داسې ولګي چې د هغو ته بیا ټول عمر بیا هغه نفرت کوي انسان ستانه که نه نو ځان داسې ثابت کړ چې لکه په معاشره کې ځان ښه وګړی ثابت کړه که نه ښه وګړی بېشکه جي بېشکه او لکه خاموشي عبادت دی او یا خبره کوي یا خاموش اوسئ نو لکه محفل کې چې تو ناست یې چې څو پورې تو خاموش یې نو تو وزني یې ستا شخصیت باروبه دی او چې تا کله خبرې شروع کړي پول خبرې شروع کړي تا خپل شخصیت ظاهر کو که نه بالکل جی همداسې ده ستا عزت کم شو ستا شخصیت ختم شو پوه شې کوم چې باروبه شخصیت او بیا دې سره سره که تاسو وګورئ جي نو بې مطلبه خبرې بغیر د سوچه خبرې نو هغه بیا کملمې او دې نه علاوه کمکل طرف ته انسان چې کم دی هغې ته بوځي کم عقلي طرف ته انسان بوځي نو بالکل لکه داسې محفل باندې لکه څنګه خو نن سبا الله دې راته معافي وکړي خو څنګه محفلونه ټول داسې جوړ شوي چې خالي خلک خندو که نه د کار څنګه الفاظ څنګه د خولې نه راوباسي جی 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 لکه کوم مشران دي کشران دي د بدقسمتۍ نه لکه څنګه ډېر وزګار وي پښتانو خلک که نه او لکه ځان خپل د وطن سوچ نه دي لکه ذرایع معاش ځانه جوړ کړو د بچو دپاره یا د ځان لپاره حلال رزق وګټو خو نه دغه پر ځای په ځای محفلونه جوړ کړي ټولګي مه جوړ کړي یو به خنده او بل به خنده په فضول خبرو او په داسې محفلونو باندې څنګه محمد صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی چې داسې محفلونه چې په هغې کې اول پول کېږي خالي د خلکو د خندلولو لپاره بالکل جی بالکل کوشش پکار چې د تلفظ استعمال ښه طریقې سره وشي ډېره زیاته مننه شاه فیصل صاحب خوشحال آباد اوسئ جي او ستاسو ټول فیملي ته زما طرف نه سپیشل سلامونه سلام قدرمنه که الله یې عزتمنه خوشحاله اوسئ جي تھینک یو سو مچ شاه فیصل بھائی سره په لاین وو شاه فیصل بھائی چې کوم دی که نه ملکند نه سر نه ډایرکټ چې کوم دی راورسېدو صحیح ده او خپل اواز خپل غږ چې کوم دی هغه موږ سره شامل کړو نو ډېره زیاته مزې وکړو چې دغه زموږ مشران دي زموږ کشران دي او دا زموږ د پروګرام چې کوم دی ښایست دی ښکلا ده اصل او بیا 96 رنګونه چونکې رنګ په تاسو باندې دي تاسو ګورئ که نه چې په دې کې چونکې ډېر زیات زموږ داسې اورېدونکي راشي چې هغه زموږ که خویندې وي که زموږ میندې وي که زموږ مشران دي کشران دي زموږ کیوټ ماشومان دي که نه کوټي کوټي ماشومان دي نو وہ لوگ کبھی کبھی باتیں کرتے که نه نو دا چې دا د دې مینه ده زموږ سره زموږ پروګرام سره او بیا د دغه پروګرام دغه چې کوم موضوعات موږ وروړو حالانکه دا نه دا به تاسو پته وي چې الفاظو ښه استعمال کول پکار دي ټولو ته پته را خو د دې مطلب صرف دا دی
چې دا موضوعات مونږ په دې وجه باندې وړو چې دا د تلفظ استعمال ولې ښه طریقې سره کول پکار چې دا مونږ ته یو ریمائنډر راشي، یعنی آپ لوگوں کو ایک ریمائنڈر پہنچے. مونږ وایو کنه چې لږ غوندې مو بیداری مونږ کې راولي چې یاره اٹھ جائے نیند سے، یہ چیز ایسے ایسی ہے که نه. او بیا که تاسو وګورئ چې نو پکې ډېر څیزونه داسې هم دي چې هغې طرف ته سوچ لازمي کول پکار دی. لکه زه مطلب دا ویم چې الارم په شان تاسو له کار کوي، انسان راویښ خو کي، خو صرف دا نه چې لږ ټایم دپاره مونږ وایو چې دا رابعه کریم چې کومې خبرې وکړي په دې باندې عمل کول پکار دي، خو لږ ټایم بعد چې مونږ ګورو نو بس بیا مونږ چې کوم دی خپل ځان له پخپله دوکه ورکړو. اصل کې دا مونږ کې دنده چې کوم شخصیت، دا مونږ کې دنده چې کوم کس موجود دی نو دې مونږ له چې کوم دی دوکه راکړي. او دوکه مونږ له څنګه راکړي چې مونږ یو موټیویشنل ویډیو یا یو داسې سپیکر چې کوم دی هغه اورو او په هغه باندې عمل وکړو، یقین وکړو، خو بیا لږ ټایم بعد چې کوم دی نو زمونږ خیالات چې کوم دی هغه بدل وي. مونږ وایو چې یاره نن به داسې کار کوو که نه چې نن دا کمې خبرې شوي په دې باندې به پوره عمل کوم، خو بیا مونږ له خپل دنده انسان دوکه راکړي. که زه د یو سټوډنټ خبر وکړم، نو سټوډنټ داسې دی چې هغه که استاد یا په کالج یونیورسټۍ کې ورته لږې غوندې خبرې وکړي چې بچې ګورې دا بورډ ایګزام دی او که دې کې داسې کار وکړو سبق دې ووایي نو مخکې به تلې نمبر یې به د هغسې چې کوم احساسي سټوډنټ وي که نه هغه لاړ شي چې کار ته کښېني، خو چې دا کوم واوري صرف او چې والله دا خبره خو داسې ده او ما له پکار دي چې زه په دې باندې عمل وکړم او په دې خبرو باندې کار وکړم، کور ته ورشي چې یو ورځ به ډېر ښه په خوشحالۍ کښېني، خو چې دویمه ورځ شروع شي مړه وي بس ستړی شوم، سبا به ورسره ګورو، وروسته به ورسره ګورو که نه. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې مونږ بیا په خپله ځان له په خپله دوکه ورکو. نو کوشش کوئ چې ځان له په خپله دوکه نه ورکوئ او د دغه دوکو نه چې کوم دی ځان بچ وساتئ. او تاسو به کتلي وي الفاظ چونکې هر یو شوبې سره تعلق لرونکي وي، د هر فیلډ ایکسپرټس وي، نو د هغې الفاظ د هغې لهجه چې کومه ده هغه د یو بل نه مختلفه وي. مختلفه څنګه وي؟ د هغې الفاظ چناو، د هغې الفاظ، د هغې ټکي د یو بل نه مختلف وي. زه به تاسو یو خبر وکړم، مریض لا ډاکټر له تللی نه وي او ډاکټر له چې لاړ شي او ډاکټر ولا علاج شروع کړي نه وي، خو ډاکټر وایي مړه مرض دونه غټ نه دی او ټیک به شي، مطلب دونه مسله نشته دی، ټیک به شي او ته خو روغ جوړ یې بلکل ټیک ټاک هېڅ مسله نشته دی. نو دا ډاکټر په یو څو ښه الفاظو باندې هم دغه مریض چې کوم دی د زړه را جوړ شي او دی ورسره بلکل ټیک ټاک شي. دی دا نه وي بیا چې یاره ما ته څه مسله ده یا زه ته یو غټه بیماري ده ما ته که نه، دته بیا دا سوچ نه وي. خو که چېرې ډاکټر داسې الفاظ استعمال کړل چې یاره دونه غټه بیماري دي دا او ته خو بس تا سره لږې روزي دي ورشه کور کې کښېنه او بس فیملي والا سره میلاو شو، دا چلو کو خپل عبادت غواړه چې بس د دې دنیا نه چې کوم دی روانې بس لږې روزي دي سره که نه، نو څه به وشي مریض چې کوم دی که هغه جوړېږي هم هغه ټیک کېږي هم هغه مسله دونه غټ هم نه وي، هغه ټیک کېږي ورسره هغې ټریټمنټ علاج چې کوم دی هغه موجود وي، خو هغه څه وکړي هغه انسان به د خپل ژوند نه لاسونه ووینځي. ولې چې د هغه امید چې کوم دی ختم شو، د ډاکټر الفاظ، د ډاکټر تلفظ، د ډاکټر ټکي داسې وو چې د هغه زړه چې کوم دی هغه مات کو. نو اصل کې دا ښه الفاظ، دا ښه ټکي داسې وي چې دا یو مرهم په شانتې کار تاسو له وکړي او ډاکټر یو دوه درې خوږې خبرې در سره وکړي چې یاره بس ټیک ټاک یې مړه هېڅ مسلې نشته دی، انسان ټیک شي. دغه شان د انجینیر شو، دغه شان د ورکشاپ ته تاسو لاړ شئ که نه، د هر چا چې کوم دی خپل د الفاظ طرز وي، د لهجې طرز وي او د الفاظ د ټکو چې کوم دی مجموعه وي. نو کوشش کوئ چې ښه الفاظ سلیکټ کړئ د خپل ژوند لپاره او که هر یو فیلډ هر یو شوبې سره نو ښه الفاظ چې کوم دی هغه یوز کړئ. که استاد وي، که ډاکټر وي، که انجینیر وي، که دې نه علاوه چې پروفیسر وي، که اینکر وي، که هر څه وي، خو چې ښه الفاظ چناو شي او ښه الفاظ چې کوم دی هغه استعمال شي، نو دغه سره د زړونو کې نفرتونه ختم شي، مینه محبت راشي او دغه وجه چې نفرتونه به ورسره بیخي ختمیږي او مینه محبت چې کوم دی نو د دې په وجه باندې راځي چې ښه الفاظ مونږ استعمال کړو، د ښه الفاظ چناو مونږ په ژوند کې وکړو، نو زمونږ ژوند کې به خوشحالۍ ډېرې راځي او غمونه چې کوم دي نو هغه به زمونږ د ژوند نه ختمیږي. دا الفاظ داسې وي چې زړونه مات هم کړي، زړونه را جوړ هم کړي چې څنګه ما الریډي وي او بیا دې سره سره زړه داسې مات شي چې څنګه لکه د یو شیشې ګیلاس مات شي او دغه شیشې ګیلاس چونکې بیا تاسو ډېر کوشش وکړئ خو دا دوباره نه را جوړېږي. داسې اعتبار هم دی که چا باندې یقین تاسو کې ټرسټ او هغه یو ځل مات شي هغه دوباره نه جوړېږي. داسې چې زړه هم دی، زړه چې یو ځل مات شي که نه هغه دوباره که تاسو بیا هر څه وکړئ هغې دپاره خو هغه دوباره چې کوم دی نه جوړېږي او نه هغه انسان هغسې کېږي چې تاسو چاله دونه درد تکلیف ورکړي وي، تاسو څوک ډېر زیات زخمي کړي وي او زړه مو ولا مات کړي وي، نو که تاسو سره بیا ډېره مینه وکړئ، تاسو ورسره ډېرې په مینه خبرې وکړئ، خو چونکې د هغه انسان زړه تاسو مات کړی دی، هغه زړه چې کوم دی دوباره نه جوړېږي، هغه به تاسو سره سم خوشي ټیک خوشي خو هغسې انداز به تاسو سره نه کوي. زه به تاسو له یو مثال درکړم چې څنګه تاسو یو پیج په لاس کې راواخلئ چې هغه داسې بلکل چوړلې کې او هغه تاسو اولې داسې په ځمکه که نه
او هغه بیا تاسو سیده کوئ نو هغه پیج خو سیده شي خو هغې کې هغه ګونجي تر هغه ټیمه پورې وي هغې کې هغه ګونجي بیا وي هغې نه هغه ګونجي بیا نه ختمیږي نو چې بس لږې دغه کوي نو بس بیا خو کیسه ختمیږي که نه نو دا دی چې که بیا هغه انسان تاسو سره ټیک هم شي خو بیا هم هغسې نه وي ځکه چې زړه ته تکلیف زړه ته درد چې کوم دی هغه رسېدلی وي بلکل چې زموږ د فیسبوک سیشن هم په ختمېدو دی بلکې ختم شو او د فیسبوک چې څومره اوریدونکي دي څومره کتونکي دي هغې نه به زه اجازت هم علمه ریډیو باندې به زموږ خپرونه تر 10 بجو پورې روان وي تاسو سره بلا ډیر انفارمیشن که د ټیکنالوژي په اړه باندې وي که کرنسي ریټس وي که ویدر اپډیټس وي یا فرش نیوز وي نو انشاءالله تاسو سره به په ریډیو باندې شاملومه سونه FM 89.496 فرکوینسي باندې تاسو زموږ غږ زموږ اواز چې کوم دی اورېدلی شي بلکل چې څومره زموږ د فیسبوک کتونکي دي هغې نه به زه اجازت اخلمه د لوی الله په امان